دی د هغې سره زمونږ څه کار نشته دی خو زمونږ سوچ او زمونږ فکر دا دی چې د دې جماعت کارکون به هغه سړی وي چې هغه یا زده کوونکی د قرآن وي یا ښودونکی د قرآن وي دا الحمدلله د اشاعة التوحید والسنت طرې امتیاز دی او د اشاعة التوحید والسنت دستور کې دا خبره لیکلې ده او په دې باندې زمونږ فخر دی او په دې باندې زمونږ سر دا د غر عمره دنګ دی الحمدلله خبرې ډېرې دي مشران ناست دي د دوی په مخ کې خبرې کول نور ته ډیوه لګول دي من آنم کې من دانم خو د دې قرآن دپاره زمونږ په اکابرینو کې شهید اذان مولانا خان بادشاہ رحمه الله په اذان کې شهید شوی دی د هغه جرم صرف سو قرآن ښودلو دنیا ته د دې مشن دپاره شیخ القرآن د پنډۍ رحمه الله هغه په چاړه باندې حلال شوی دی د دې مشن دپاره شیخ د پنجپیر رحمه الله هغه په یخ جمي کې په یخ اوبو کې په ډنډونو کې خو په والا ورکړی شوي دي د دې مشن دپاره شیخ د کابلګرام شیخ ولی الله رحمه الله تعالی هغه قربانۍ ورکړي دي د دې قرآن د مشن دپاره شیخ فضل حق رحمه الله هغه قربانۍ ورکړي دي د دې قرآن د مشن او د ترویج دپاره د دې قرآن د اشاعت دپاره مولانا مصباح الدین ملک پوری رحمه الله هغه قربانۍ ورکړي دي او د دې قرآن د مشن او د ترویج دپاره د دې قرآن اشاعت دپاره د دې قرآن دنیا ته د رسولو دپاره زما والد محترم شهید مظلوم شیخ عارف طاهری رحمه الله هغه قرباني ورکړي دي او موږ ته په دې باندې فخر دی الحمدلله وای پاتې به نه راځو بازی که د سرونو شوله پاتې به نه راځو بازی که د سرونو شوله د توحید شمې وایه څومره پتنګان غواړي ته الحمدلله د اشاعة التوحید والسنت هر یو کارکن د هغه د زندګۍ اولنی مقصد او د هغه د زندګۍ اخري مقصد هغه دا دی چې خلکو ته قرآن ورسوه او قرآن دا مشن د انبیاو مشن دی دا مشن د صحابهو مشن دی او په دې مشن باندې محمد عربي صلی الله علیه وسلم قرباني ورکړې ده مکه پرېښې مدینې ته تللی دی لکه موږ خپل کور پرېږدو نو دونه لویه خبره نه ده نبی علیہ السلام کورونه نیلام شوي دي که زمونږ کورونه نیلام شي دومره لویه خبره نه ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري شهیدان شوي دي د عمر غونته او د عثمان غونته او د علي غونته رضی الله عنهم مرګري شهیدان شوي دي که موږ خپله قرباني د دې دپاره ورکو دا دومره لویه خبره نه ده شاعر وای جان دی ہوئی اسی کی تھی جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کہ زمونږ د بدن هر ویني قطره د دې قرآن د ټکو دپاره توی شوي ورب الکعبه زما د کعبې په رب قسمي بیا موږ د قرآن حق نشو ادا کولی د الله رب العزت بې شمېره احسانات دي چې الله رب العزت دا دومره جم غفیر چې د دې نن وړمبۍ ورځ ده او پینډال کې تر کومې پورې چې نظر کار کوي صرف سرونه ښکاري دا خلک صرف او صرف په څه باندې جمع شوي دي لږ په تیزه ووایې په قرآن باندې جمع شوي دي بل یو خلک دي داسې وښي دومره اجتماع دي وښي دومره خلک دي وښي چې هغوی خرچه هم خپله کوي تکلیف هم خپل برداشت کوي لوږې هم خپلې برداشت کوي او صرف د قرآن دپاره جمع کېږي ممکنه نه ده دا صرف او صرف د اشاعة التوحید والسنت طره امتیاز دی الله دې وکړي چې دا ګلشن همدغسې آباد او خاد وي او الله رب العزت دی د اشاعة التوحید والسنت هر ګلشن هر مدرسه او هر اداره چې هغه په قرآن باندې آباده ده الله رب العزت تر قیامت هغه آباده وساتي او دا کم مالیاران چې ناست دي په دې سټیج باندې یا سبا بل سبا به را رواني د مختلف ځایونو نه او د مختلفو علاقو نه
مختلف لهجه مختلف اوازونه مختلف سوچ او مختلف فکر خو دعوت صرف یو دی وان اتلو القران راځي خلک قران زده کوي او دا میشن دا مونږ ته الحمدلله په میراث کې پاتې شوی دی او دا میشن به ان شاء الله مونږ تر د مرګ تر اخیری سلګي پوری به ان شاء الله دا میشن مونږ دنیا ته رسو په دې باندې وعده ده ان شاء الله د چا چې وعده د لاس پورته کوي چې زمونږ د زندګۍ اخیری ساه پوری به ان شاء الله د قران دا میشن دا به مونږ نه پریدو که په دې کې هر تکلیف راځي هر مصیبت راځي او هر مشکلات راځي ان شاء الله اشاعه التوحید و سنت او د اشاعه التوحید و سنت کارکنان دا به د قران سره او اخر کې به دغه دعا کو چې الله رب العزت ته قران زمونږ کې او الله دې مونږ د قران کې الله دې مونږ د قران کې او الله دې قران زمونږ کې او الله تعالی دې د دې مرکز سره زمونږ ربط او تعلق تر اخیری سلګي پورې وساتي او د امیر محترم چې څومره احسانات دي په مونږ باندې به زمونږ د علماو چې څومره احسانات دي په مونږ باندې الله گواه دی مونږ د دې احسانات او شکریا نشو ادا کولای او بس دغه دعا به وکړو چې الله تعالی دې دوی له خپل شان مطابق دغه بدلی ورکی ما ذلك على الله بعزيز آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ماشاءالله لوگوں ته سم مسله ده لاندې بیله کې تاسو ان شاء الله لږ خاموشي اختیار کړئ ان شاء الله بیان پروګرام بجاری ان شاء الله الحمد لله صبر على ورده السلام عليكم السلام عليكم فیاض نه چیرېږي دا ټول راغلي دي قاري صاحب راغلی شو قاري صاحب ناغلی چې بخپله نشته موږ ته ویل چې بسم الله سره ټول زمانه فين يريجي من لكويتو انا څوک خير لك لو كان لو فايتني بقى شيخ يقول شجعون بفضل نعلي ما هي دعايه تقييم والله ما هي دعايه ابدا بيعمل نكه قالوا لك فوق
هذا دعوت ورکوم اشاعت التوحید و سنت ضلع خیبر امیر محترم مفتی محمد امین صاحب ته چې راشي مختصر خطاب وکړي. مولانا مفتی محمد امین صاحب. الحمد لله الذي وحده لا شريك